خیر زرشاد راغی زرشاد د ډېرې مسافرۍ نه پس په خیر سلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. راځه کېنه دلته کېنه مړه بېلمې اوږده مسافري دې وکړه. چېرته ویله خیره سړیه زمونږ خو درپسې سترګې سپینې شوې سم د انځر ګل شوی وې. ملک صاحب سبی وی خو بلا و برکت یې نو. خدای شته چې دا 3-4 میاشتې مې ډېرې په عذاب کې تېرې کړي دي. د دشمن ممرا باندې زړه سوځي. د دشمن زړه په چا نه سوځي زرشاده. کوم ځای کې وې تا راته وایي چې د پولیسو نه پټ وې که د دشمن نه؟ ملک صاحب نه د چا دشمن یم او نه مې څوک دشمن شته. بیا دا مفرور ولې وې؟ نو څه مې کړې وې چې د دروغو دعوه را باندې شوې وه. دعوه که د دروغ یو که د رښتیا و زرشاده دعوه یي که منګی مات شو که نه ډزې خور شو خلکو واورېدو. بالکل ملک صاحب صحیح خبره دې وکړه. هغه تکلیفونه او مصیبتونه که مې درته وویل نو ویښته به در باندې ودرېږي. په ما به ویښته ولې ودرېږي؟ ما ته پته ده چې هغه ځای کې به د چوجره کې پروت وي چېرته چې قانون نشته. حجره کې که پروت وې خو ښه به وه که نه؟ نوکر و ما نوکر خو بې تنخواه او بې تنخواه. زرشاده ما ته دعا کوه ما ته د لیوانو نه مې خلاص کړي ګنې سلی به دې معلوم نه و. ملک صاحب چې رښتیا راځي نو دروغو کلي وران کړي وي. اخر ما کړي سو یو زړه خو راته ویل چې راشه پولیس له ځان ورکه. خو بل زړه درته ویل چې نه زرشاده که پولیسو ته دې ځان ورکو نو لاړې توی شوې. ما وی چې ما سره به انصاف وشي. که دعوه در باندې حقه وه او که ناحقه خو ما د بلا د خولې نه راویستې. اوس دې خوښه خپله که منې مې او که نه. ملک صاحب ولې به دې نه منم؟ که تاسو نه وې نو خدای خبر زما به څه حال و. صرف ستا نه د ښځې او بچو حال دې د کتو. تا سره خو دا غم نه خو بس څه ملک صاحب؟ خدای شته چې زه د دې مرګ نه بیخي خبر نوم او نه د دې خلکو سره څه بدي لین دین یا څه ورکړه راکړه وه. نه پوهېږم چې د دوی غوږونه زما خلاف چا ډک کړي وو. خپل دشمن وپېژنه زرشاده خپل دشمن. کیدای شي چې ستا دشمن هم ستا د کور سړی. نو ما خو د چا ملاس ته غوام نه د پاسولې ملک صاحب. تا ته به خپل دشمن معلوم شي خو که څه ملک صاحب؟ که زما خبره دې ومنله مطلب مې دا دی چې زه درته څه ویم هغه به کېږنې نو یریږه دا دعوه در باندې بیا هم تازه کېدی شي. پوه نه شوم ملک صاحب. د چا په خبرو کې مه راځه. دغه خو خبره ده که نه ملک صاحب چې ساده سړی یم خپلو خپلوانو ته او یار دوست ته حلال کړی چرګ یم. او چرګم فارمي چرګې زر دې بنده وخوري. زرشاده نن سبا داسې خلک را پیدا شوي دي چې زمونږ دود دستور پښتونولي اسلام او شریعت خو بیخي مني نه. بس داسې خبرې او داسې کارونه کوي چې د خلکو ترمنځ نوې دشمنۍ پیدا کوي او زړې تازه کوي. دا خو ډېر بد کار دی ملک صاحب. مطلب مې دا دی چې چېرته د دې خلکو په خبرو کې رانه شي. نه ملک صاحب نه. مسلمان کره پیدا یم او مسلمان به یم. پلار نیکه مې پښتون او پښتون به یم. شاباش همدغه خبره ده. دا درته ویم چې دا خلک به هم درته د اسلام او پښتو خبرې کوي خو ته به پې غوږ نه ګرې. زمونږ خپل کلی خپل علاقه ده خپل رواج خپل ژوند جواک هم دی. دا کوم خلک دي ملک صاحب؟ ګوره چې څوک دې ونه غولوي سلام مشوره به ما سره کې. خوښه مې ده ملک صاحب. که خوښه مې نو زه به در نه اوس لاړ شم. هلکه د چای او ست خو مې درته اړونه وکړو. نه ډېره مهرباني ملک صاحب. د پشمینې پلاره څه وې د پشمینې مورې؟ ما وی چې تا دا دومره موده په مسافرۍ کې تېره کړه. مسافري نه مفروري. زه مفرورم. د پولیسو نه مې ځان پټ کړی و. ما وی چې نه مې توره ګناه کړې او نه سپینه. خو که دې پولیسو له په ګوته ورغلم نو بس علاقه کې څومره مرګونه شوي دي هغه به زما په غاړه وي. څومره غلاګانې او شوکې ډاکې که چا کړي وي هغه به هم زما په غاړه وي.
او بیا چې عدالت فیصله کولی نو زما خو بیا بیړه غرقه کړې وه. د پښمینې پلاره هغه بلا خو لاړه روکه شوه. ته په خیر خیریت کور ته راغلی. د چا پیر فقیر دعا به د پیر فقیر دعا نه وه، زما د مور پلار دعاګانې وې. خیر د دې نه خو زم خبر یم چې د چا دعا وه. خدا راته ووایه چې ستا زه نه را یادېدم. زه وایي زه ستا نه را یادېدم. نو چې ته مې نه را یادېدې نو کله مې را یادېدو. او پښمینه بچې مې د پښمینې مورې یوه ورځ را باندې د کال عمره تېرېده، نه د ورځې خوب او نه د شپې. هو دلته خلکو په مونږه لوبې کولې. خدای دې ملک جبار خان سره خو وکړي. ملک جبار خان هغه شیطان خو به تې هم امان غوښتې. دا ټول رانې هم د هغه و. څنګه دا غروانې و؟ ګوره رابعې دا خبرې مه کوه. هغه د علاقې مشر دی، ملک دی، پلار نیکې د دې علاقې مشرانو. تندر دې پریوزي په داسې مشرانو چې د کشرانو د بدو خوی خو د خوی نی. نو تاسو به د وخت هغه ته ویلي وو که نه؟ د ملک جبار خان او زما د پلار ډېره ښه دوستي وه. ځکه خو یې ته د کور کلي نه روک کړې، در په در یې کړې او په مونږ یې کور کلی تنګ که. هغه خو وایي چې روغه ما وکړه، دعوه زما په زور واپس واخیستې شوه. او خو هسې نه، په پیسو. په پیسو؟ او په پیسو رور مې پوره 50,000 روپۍ ورکړې. نو هغه پیسې به یې تاڼه تحصیل کې ورکړي که نه؟ ځکه چې بغیر د تاڼې تحصیل نه خو دعوه واپس نشي اخیستی. نو تا کړي څه و؟ مرګ تا کړی و؟ خدای مکه چې زه مرګ وکړم، خو شک یې را باندې. نه یې در باندې شک و نه تا مړی کړی و. دا تجارت و. نه پوهېږم چې د دې شاته څوک دي. د دې شاته ستا خوږ او دروند تربور ګل اکبر لالا او ګل اکبر. تا ته چا ووې؟ دا ته چې د کوره بهر وې نو مونږ دلته په ارام ناستو. څه خدای راته هر څه وښودل. دوست مو پېژنده او دشمنم. او د نستوڼي ماران خو راته داسې څرګند شو لکه نور. رابعې دا ته څه وې؟ دا بالکل صحیح ویم. خو ګل اکبر لالا سره ما څه بد کړي او هغه دا څنګه وکړل؟ هغه خو پرون راغلی و، ما له ستړي مه شي له. دغه خو چل دی که نه. مونږ ته به هم کله کله راتلو او د مکر جړاګانې به یې کولې. ای بېورندارې ستا پوښتنې له راغلی یم او ښځې خو یې په قسم باندې مخ قدرې هم نه دی راړولې. هغه خو بېله خبره ده، خو دا چې کله مړی وشو نو ګل اکبر تربور دې شاه نظر ته سوال جواب وکړو چې دې کې د زرشاه ادم لاس دی او دغسې په تا دعوه وشوه. ما ګل اکبر سره څه بد کړي وو؟ خپلې خپې په خپله په تبر وهلې. که ته یې خپلې خپې ګڼلې نو داسې به یې نه کول. خو اوس د پښمینې پلاره وخت تېر دی، غټ کاڼې به کېده. څنګه پې غټ کاڼې کېدم؟ زما مرګ پسې به چا راغستي او زه به یې دغسې پرېږدم؟ نه د پښمینې پلاره کم دشمن چې په ښکاره مخې ته نه راځي هغه پرېږده. هغه د لستوڼي ماري، ځان به تې ساتې. د قانون ګزار شته که نه؟ پټ غلبا چاوي رابعې او داسې خلک د قانون د ګزار نه پټ وي. خیر اوس دې ګزار نه پټ غلم پټ نشي پاتې کېدی. رابعې دا مه وایه، د ځینې خلکو لاسونه ډېر اوږده وي، قانون د دوی هیڅ هم نشي کولی، بلکې قانون خو د دوی په لاسو کې لوبېږي. نو ګل اکبر به سي او لاسونه به سي. د پښمینې پلاره مه ځان له کار ګوره او مه خپلو بچو له. نو ته دوه خبرې کې، هم مې منې کې او هم مې د خلکو نه یارې. داسې نه ده. نو څنګه ده؟ او رښتیا په دې خبره دې پوه نه کړم چې ملک جبار خان دا 50,000 روپۍ څنګه واغشتې او چا له ورکې؟ چا له ورکړې؟ ولې د هغه جیب نشته څه؟ څه وایم چې ملک جبار خان به داسې سپک کار کړی وي. د پښمینې پلاره دې خلکو د فریبونو پټکې او لونګې تړلي. د دې د اوږدو شملو ته مه ګوره. ډېره هوښیاره نه شوې؟ دا هر څه حالات بنده ته ښیي. عقل هم په تندکونو راځي. چې بنده ټکرې وخوري نو سمه لاره ورته معلومه شي. ما هم ټکرې وخوړې چې ته نه وې، تا به هم ټکرې خوړلي. ما ډېر څه زده کړل، تا به هم زده کړي. ناصر خان بېشکه چې جرګې فیصله وکړه او د زرشاد خلاف دعوه واپس واخیستې شوه، ځکه چې دا دعوه دروغ وه. بیا هم جرګې مثبت فیصله وکړه. منم، خو دا خو تا ته معلومه ده که نه چې د زرشاد او د هغه په ښځه بچو څه تېر شول. او داسې یو کیس نه دی میډم،
روزانه په سلګونو دا قسمه کیسونه زموږ په دې معاشره کې کیږي. بالکل همدغه خو زم مم او په زرګونو خلک د دروغو د دې کیسونو په اور کې سوزي لګیا دي. کچري دا سلسله همدغه سي جاری نو په زرګونو کورنۍ به برنه حق د ناکړي ګناهونو سزاګانې مومي. خیر دا قسمه د دروغ داوی خو اکثره عدالتونه دروغ وګرځي. خو ناصر خانه خلک خو بے ګناه بے خطا او زپلی شي کنه، تکلیفونه او مشکلات به تیر شي، او بل دا چې د عدالتونو وخت هم ضایع شي. کچېرې موږ د دروغو د داو مخنیوي ونکو نو زموږ دا وطن به بیا یو تهذیب یافته وطن نه. او میډم بیا خو په ځنګلو زموږ په کلو ښارونو کې هیڅ فرق پاتې نشي. او ځنګل کې ځناور اوسېږي. خو میډم د دې غرض دپاره موږ سره د جرګې د فورم نه علاوه بل څه اثرناک فورم هم نشته. ته صحیح وې ناصر خانه، خو صرف جرګه کار نشي کولی. جرګه کې هم که یو طرف ته شریف او زړسواندې مشران ناستي نو بل اړخ ته پکې د شرمخانو او لیوانو کمی هم نی. که چېرې موږ جرګو کې شریف او ایماندارو خلکو ته طاقت ورکو نو دا شرمخان او لیوان به تې په خپله مخ وکړي. دا هم یوه لاره ده، دا به هم کوو. جرګه که د انصاف اداره شي یو ځل بیا نو زموږ ډېرې مسلې په اسانه هوارېدی شي. خو موږ هر څه جرګې ته نشو پرېښودی. جرګې نه به د ملک جبار خان غوندې خلک څنګه وباسي؟ د زرشاد په هکله جرګه کې خو جبار خان ملک ډېر ښه کردار ادا کو. ناصر خانه ته جوړ نه خبر. ته څه نه میډم؟ د زرشاد د کورودانې راویې سره زما راویته ده. زه هغې د هر څه نه خبر کړیم. د جبار خان غوندې د مشرانو 2 مخونه جرګې مرکې کول د هغه روزګار دی، او په هره جرګه کې د مخ جدا جدای. دا خلق د قانون سره لوبې کوي، د خلکو د مجبورونه ناجیزه فایده اخلي، او موږ دا خلک دی ناوړي کار ته نو نشو پرېښوی. بالکل میډم، دا خو زموږ میشن دی، دا خو به کوو. خو د زرشاد ټبر تاسو ته څه خاص خبره کړې وه د ملک جبار خان په هکله. ملک جبار خان د راویې بیبي د رونونه 50,000 روپۍ اخیستې دي چې دا روپۍ دې تاڼه تحصیل کې ورکوي، ځکه چې دعوه واپس اخیستل څه اسان کار نه دی. د دې نه خو زه بیخي نه وم خبر. اوس خو خبر شوې که نه. خو دا خبره یوه بېله خبره ده. اصل خبره دا ده چې د زرشاد خلاف د دروغو دعوه شوې ولې وه. میډم ستاسو خبره صحیح ده، خو که موږ اوس دې معامله کې نورې ګوتې وو نو خبره به خرابه شي، دښمني به ترې جوړه شي. اخر زرشاد او د هغه کورنۍ دا دومره مصیبتونه او تکلیفونه ولې تیر کړل؟ ګوره ناصر خانه، دا خو ثابته شوه که نه چې په زرشاد دعوه غلطه وه. بالکل. اوس چې چا دعوه کړې وه هغه ته خو سزا ورکول پکار دي که نه، او که نه؟ او بله دا چې هغه ټول لاسونه دې ولې دنیا ته ښکاره نه شي چې په دې ناوړي کار کې اخته و. خو میډم دا به کېږي څنګه؟ ناصر خانه، که دا خلک مونږ همدغسې پرېږدو نو دوی به غریب او بېوسه خلک عمده شان تنګوي او حقونه به ترې تروړي، او بدنام به قانوني، بدنام حکومت او د هغې ادارې. بدنام نه میډم، په رښتیا زموږ حکومتي ادارې او د قانون نافذ کوونکي خلک د دې هر څه ذمهوار دي. موږ دا ذمهوار خلک سپیر کولی نه شو. منم دی ناصر خانه، منم دی. زه دا نه وایم چې ګنې پولیس او نورې ادارې په دې بدو چارو کې ککړې نه دي. څه جرنده پسه او څه دانې لوندې. موږ به په هره سطح اصلاح کوو او د اصلاح یوه لار به هم نه پرېږدو. جرګې نه به هم کار اخلو، د اسمبلو ممبرانو نه به هم کار اخلو، عدالت ته به هم ځو، اخبار، ټي وي او د ریډیو نه به هم کار اخلو، خو د خلکو تزنول او تنګول دا به بندو. میډم خبره مو بالکل صحیح ده، خو اوس په کار څه دي موږ له؟ د قانون لاره مو نورې لارې هم شته موږ سره. خو ته څه وایې؟ زه خو اول وایم چې یو اخباري کانفرنس راوغواړو چې خلک خبر شي چې زیاتې شوی دی زرشاد او دغه کورنۍ سره. دا خو ډېر ښه تجویز دی ناصر خانه. زموږ مطلب صرف دا یو کیس په ګوته کول نه دی. د دې په ذریعه موږ د معاشرې نه یو مهذبه معاشره جوړول غواړو. موږ د چا بېعزتي کول نه غواړو، نه د چا سره پګړی کوزو او نه لوپټه، بلکې د چا سرونه چې پګړی کودي شوي دي هغه ورته په سرو او د تورسرو سرونه د عزت او وقار په لوپټو پټو. بالکل ناصر خانه. خو د جبار خان نه به د 50,000 روپو تپوس هم کولی. دا خو ډېر زیاتې کړی دی میډم. دا خو د پیسو ګټلو یوه اسانه لاره شوه. زه خو یم میډم
چې دا سړی خو د جعلسازۍ فریب او دوکې په جرم کې قانون ته حواله کړی شي. بالکل. خو یوه خبره ذهن کې وساته ناصر خانه، چې زرشاد او دغه ښځه بچو د بچو ماماګانو ته څه نقصان ونه رسي. په دې خبره خو زه سوچ کوم کنه میډم، هسې نه چې خبره د حده وځي او بیا یې موږ ته راټولول هم ګران شي. موږ چې د دومره لوی کار ذمه اخیستې ده نو زړه به نه تنګ وو، ځکه چې اوښان ساتي نو دروازې به ورته دنګې ساتي. حکمت ناصر خانه، هر قدم په احتیاط او د قانون مطابق. کله به موږ د قانون لاره نه پرېږدو. میډم زه به درنه اوس لاړ شم او که خیري د اخباري کانفرنس انتظام به ورځ دوه کې ضرور کوو. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. وکیل صاحب په خیر علي. راځه کېنه، دلته کېنه. ډیره مهرباني ملک صاحب. سال دی وکیل صاحب. د الله فضل دی. ما وی چې د ملک صاحب شکریا ادا کم چې په خپل اثر رسوخ یې یو بې ګناه سړی د لوی عذاب نه بچ که، او بله دا چې دا علاقې ډېرې کورنۍ د مصیبتونو نه خلاصې شوې. وکیل صاحب ته خو نه منې زما مشري جرګې او مرکې، خو اوس دې ومنله، دا هم ډېره ښه شوه. ملک صاحب بالکل مې ومنله، خو دې پکې بیا را پیدا کړه که نه. ملک صاحب خو پکې شته که نه. ناصر خانه بس نورې پکې ګوتې مه وهه، خبره ورانوه مه. ملک صاحب زه خبره جوړوم ورانوم نه. نو بیا پکې خو د څه ده؟ لومبی خو پکې دا ده چې دا دومره موده چې زرشاد او د هغه ښځه او بچي په تکلیف کې پاتې شول، د دې څوک ذموار دي؟ زه خو درته وایم که نه چې دا خبره ختمه شوې ده او بس. ملک صاحب که هر سړی دغسې په خلکو تورونه پورې کوي نو دې سره به صحیح مجرم پټ پاتې شي او بې ګناه کس په مشکلاتو کې ګیریږي او نتیجه به یې دا چې قتلونه به همدغسې کېږي او د قتلونو فیصلې به همدغسې کېږي. نه ملک صاحب داسې به نه، که ته ما سره ملګری کېږي چې دا جرمونه راکم کو او بې ګناه خلک د مرګ نه بچ کو. ناصر خانه ته پرون وکیل شوی او زما د پلار نیکوم دغه کار دی. ملک صاحب زه د وکالت خبره نه کوم، د اصلاح خبره کوم. نور په غټ کاڼی کېده. ملک صاحب اورېدلي مې دي چې ستا له تاڼه او عدالت کې چا پیسې په دې کیس کې اخیستې دي. ګوره ناصر خانه فضول خبرې پرېږده، دا تاڼې او دا تحصیلونه تا ته لا نه دي معلوم. زمونږ پکې د سر او ګیرې ویښته سپین شو. ملک صاحب تا له چا 50,000 روپۍ هم درکړي دي. او دا تا ته چا ویلي دي؟ خبرې پټې نه پاتې کېږي ملک صاحب، دیوالونه هم خبرې کوي. ما د چا نه غلا نه ده کړې. د غلا ډېر قسمونه دي ملک صاحب. تا ته زه غل ښکارم او ستا زما سره د دې خبرو کار څه دی؟ زما تا سره ملک صاحب هیڅ کار نشته، زه صرف د مظلوم د حق خبره کوم او که چېرې تا زما ملګرتیا وکړه نو دا به تا لپاره ډېر ښه وي. څنګه ملګرتیا؟ که چېرې تا هغه پیسې واپس کړې نو ډېر به ښه وي. کمې پیسې؟ د چا پیسې؟ دا تا ته ډېره ښه پته ده ملک صاحب، تا سره صرف 2 ورځې دي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. رابعه بیبي شته؟ او جی کور ده د پشمینې مورې. د پشمینې مورې. ها درځمه. په خیر راغلی نرګس خور. په خیر اوسئ. تاسو څنګه یې؟ شکر دی ټیک ټاک. تاسو ښه؟ مونږ خو شکر دی ډېر خوشحاله یو. د پشمینې د پلار په راتګ؟ خو ورسره ستاسو نه هم ډېر خوشحاله یو. که تاسو نه وای نو نن به خدای خبر چې زمونږ څه حال وی. دا خو زما فرض دی، خو ما خپل فرض لا پوره کړی نه دی. تاسو ډېر تکلیفونه تیر کړل، ډېر وتزنې دی. نرګس خورې بل هوا او برکت نو. برکت یې و، بلکې بلا خو لا اوس هم موجود ده. دا بلا په بل چا هم کېناستی شي. خدای دې ووایي نو. خدای به وخیم، خو موږ به هم نه پرېږدو. خلک به دې خبره او سزا به ورکو. بس ته خورې نور دې خدای خیر لري، دا خبره به دلته پرېږدو. نه رابعه خور داسې به نه کوو. ته لږ د پشمینې پلار ته اواز که. ښه د پشمینې پلاره لږ دې خوا راشه.
دا د پشمینې پلار دی. ما هم لیدو او مې پیژنده. دا نرګس بیبي ده. ما چې ستا سره خبره کړې وه. او بالکل میډم، زه ډیره مننه کوم تاسو مونږ سره چې دومره غټ مدد وکړو. زرشاد وروره، خبره لا خلاصه نه ده. تاسو سره ظلم شوی دی او زیاتې شوی دی ستا بیبي او بچو سره. سزا خو به دې ظالمانو ته ضرور ورکو. میډم بس سزا دې خدای ورکي، چې څه وشو هغه وشو. سبا به نورو خلکو سره داسې ظلم کوي. د هغې مخه که موږ ونه نیوه نو د دې ظالمانو به سترګې نورې سرې شي او تاسو سره دا کار بیا هم کولی شي. څوک بل څوک هم در سره کولی شي، ځکه چې تاسو به ورته کمزورې او بېوسه ښکاره شئ. ملک جبار خان مې درونو نه 50,000 روپۍ مغسي دي. هغه به ورته چې زه داسې واپس وصول کم چې یاد دې ساتي. خو میډم زموږ د دشمنۍ وس نشته. زه در باندې دشمني خو نه کوم، زه خو مو د دشمنۍ نه روباسم. کني دا خلک به د باندې خوند واخلي. ستاسو مطلب څه دی؟ زما مطلب دا دی چې اول دا خلک موږ دنیا ته وښیو او بیا عدالت کې د دې خلاف مقدمه دایر کړو. میډم مقدمې خو زه نه کوم. بالکل به ته نه کې. ستا به پکې هېڅ نوم نه خانم نه. دا زما او زما د ادارې کار دی. ته بېغمه اوسه، صرف ته مې خبرولې. ها البته یو پریس کانفرنس زه کوم، هغې کې به راسره ته او رابعه بیبي دواړه کښېنئ. دا څنګه نرګس خوري؟ پریس کانفرنس موږ د چا خلاف نه کوو، صرف ستاسو بېګناهي به د اخبارونو په ذریعه خلکو ته ښایو. نو زه به هم ځمه. تاسو دواړه به راسره یې او دا پریس کانفرنس به راتلونکي جمعې ته د ښار په پریس کلب کې انشاءالله. هسې نه چې میډم هېڅ هم نشته. دې پریس کانفرنس کې نه موږ د ملک جبار ذکر کوو او نه د بل چا، بلکې موږ به د جرګې د فیصلې هرکلی کوو. خو ستاسو د تکلیفونو او زحمتونو نه به حکومت او عام ولس خبرو، ځکه چې هیڅ چا ته د حق نشته چې هغه دې په چا د دروغو تور پورې کړي او د قانون سترګو کې دې خاورې واچي. قانون ړوند نه دی، د قانون نظر تر لرې لرې رسي. ستا به پکې هېڅ نوم هم نه